اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم وقدم المفعول د دې ځاینا یو څلور مباحث ذکر کوي اهدنا الصراط المستقیم پوری اول بحث د نعبدو او د نستعینو د مفعولونو د تقدیم 15 وجوه وإياک نعبدو کی مفعول مقدم کا وإياک نستعین کی مفعول مقدم کا د دې تقدیم 15 وجوه دي دویم بحث ایاک نعبدو کې ذکر کوي ایاک نستعین کې بیا اعاده د ایاک ولې وکړه د چې به ویلی وې ایاک نعبدو ونستعین دا تکرار د ایاک ولې وکړه د دې وجه به ذکر شي وکرر الضمیر للتنسیس دریم بحث عبادت په استعانت ولې مقدم کا د دې به یو درې وجې ذکر کی څلورم بحث د ایاک نستعین یو دویم ترکیب به وکي وقیل الواو للحال والمعنى نعبدك مستعینین بک پیدام کزه دا څلور مباحث دي اول بحث وإياک نعبدو وإياک نستعین کې دا مفعول ولې مقدم کا مفعول دا معمول دے او رتبہ او مقام دا معمول دا مؤخری دا عاملنا دا تقدیم چه ہو شو دا خلاف القیاس ہو شو دے دا پارے و نکتہ پکاری سا نکتہ دا چی ایاک نعبدو کی او ایاک نستعین کی دا مفعول په پیل را مقدم دیوی د دې 15 وجې دي اول قدم المفعول للتعظیم مفعول مقدم کړي شو د تعظیم د پاره دا قاعده ده چې کم قابل تعظیم شي هغه خلق مخ کې کوي کنه لاره کې چې روان نو پلار مخ کې یو بچي ورپسې ځکه قابل تعظیم دی هغه مخ کې مشر مخ کې رواني کسر ورپسې نو دا مخ کې دل د تعظیم د پاره او ایاکا دا دال د په الله تعالی باندې مدلول الله دی او الله تعالی قابل تعظیم نه بلکې واجب تعظیم دی تعظیم واجب دی یو وجه دیم ول اهتمام به دا بل دا قاعده ده چې کم شی اهم یغه خلق مخ کې ذکر کوي اهم فل اهم مخ کې کوي کلام او د مؤمن د پاره په موجوداتو کې د خدای د نومنا او د هغه سنه چې د خدای په ذات دلالت کوي دا غینه بل اهم شی شته نو ایاک دلالت کو په الله په ذات باندې نو دای زکه مقدم کو د اهمیت د وجنه چې مؤمن د پاره د دین بل اهم شی استنه ول اهتمام به د اهمیت ورکولو نه پدې سره د ته اهمیت ورک د تقدیم د وجنه اهمیت ورک دریم وجه والدلاله علی الحصر دریم وجه کله چې تقدیم د هغه سوشي چې د هغه حق تاخيري دا دلالت په څه کوي والدلاله علی الحصر چې دلالت په حصر وکي اختصاص باندې دلالت وکي خاص تا عبادت کو بل چانه کو خاص تا مدد غواړو بل چانه نه غواړو ولذالک دیو جن چې دا دلالت په حصر وکي قال ابن عباس عبد الله ابن عباس فرمایلی دي معنا دا د نعبدک ولا نعبد غیرک ستا عبادت کو مونږه د بل چا عبادت نه کو مونږه نو نعبدک خود نعبدون معلوم شو د بل چا عبادت نه کو دا د ایاک د تقدیم نه معلوم شو ځکه پوه شئ په
څلورمه وجه ایاکا ځکه مقدم که پنابدو چې ایاکا د دې مدلول ذات د باری دی مدلول چې دی ذات د باری هلکه ته پرون بل ځای کې ناست ځای بدلوم یو ځای به متایم بیا مانه ګډوډېږئ ټول ما ته تاسې چې کوم ځای کې ټول ته زه ګورم ټول ماله معلوم یې چې ځای بدل کړئ نو بیا رانده ګډوډېشن په مونږ راشي ځای ځایونه مه بدلوئ صحیح ده هر سړی چې په خپل ځای کې زما تصور کې هم بیا داسې چې دا دلته ده طالب دلته دی نومونه هم نه راځي ذهن کې مې چې دا دلته دی صحیح ده چې ځای بدل کړئ نو بیا کار خرابېږي صحیح ده که نه ناوخت هم رالی او ځای هم بدلی صحیح ده تو لیټ هم راغلی که نه ځای دې پیدا که چېرته جومات ښه ښه صحیح ده هغه کې نور طالبان نشته تا سره خو بل ملګری چې واچه شه ښه ای ته موږ مخکې نه و لیکلي هغه هم پکې شته یو هغه دی او دوه تاسې دا ښځې کېږي ښځې هم پیدا کړې طالبان هسې موږ بازابۍ وایي ځای راته وګوره موږ بازابۍ هلکه تاسو له خپله کوشش وکړئ کېږي که نه خپله کوشش وکړي بس کېږي او دلته خو د امامان خدای وبخښي ټوله خوندان دي یریږي چې طالب برانه جماعت ونیسي او طالب غریب د چانه جماعت نیسي که خپل سبق وایي جماعت سره طالب العلم څه کار تاسې پې پوه شئ طالب غریب سبق وایي او موږ زه د ټولو امامانو باندې ګرځېدلی ما ورته ویل چې موږ کم طالبان درلیږو زه ذمواري لیکل در کوم چې تا ته به ترې خطره نه وي تا له به کې فایده وي که هر څه خبره وه بس ما ته وایه بېرته بیا درنه مدرسې ته راولو زه ورته زه لیکل در کوم یقین وکړه چې تا ته که ته ورته وایې چې زه چېرته ځمه مونځ ورکه ورکوي به که نه به کوي نور بس صرف خپل سبق سره کار دی او بیا هم وایي نه والا داسې چل دی او د خلکو نه د خوښ او د خلکو او خلک غریبانان خو عوام خو ډېر ښه خلک دي طلباو سره ډېر محبت دی زه دلته د خواوشا جوماتونه دي اکثره ما ته دا ملګري وایي د پلانکي له ووایه دا خلک ټول زه پېژنم که نه دا مقتدیانو کې اهم خلک چې جوماتونو والا اهم نو زه وایم بیا د امام بې عزتي ده زه داسې هم نه غواړم چې امام بې عزته شي چې هغوی سره ډایرکټ خبره وکړم چې تاسو ورته ویلي دي چې د طالب کوم الله داسې چل دی زمونږ خو جومات اوس خرابه دی که نه بره چت کې به بلا طالبانو د عوامو ورسره غریبانانو هېڅ کار نه و څوک ورخیږي هم نه چې دلته څوک شته که نشته هېچا ورسره کار نشته طالبان خپله خلکو سره دغه ونه کې عوام خو پې خوشحاله دي وظیفه ورکوي ثوابي کېږي که نه وتقدیم ما هو مقدم فی الوجود او امام د پاره خو طالبان ډېر ښه شی دی کله امام بس یو ګنټه نیمه جومات کې ایثار شي کمره کې نو چې ځان له بالغ له ډډه والي ښه ده که نه یو طالب نیم یې هغه سره ګپ لګوي کم یو کار ښه دی چې طالباني پکې هغوی سره کښېني ګپ شپ ورسره لګوي دا ښه ده که نه ځان له ناست مراقبه خو هم نه کوي امامان خو مراقبې نه کوي چې مراقبه کوي یقین وکړه چېرته یو نیمي که نه داسې نیکانې نور خو مراقبې نه کوي نو هغې نه ښه دا نه ده چې طالبانو سره ګپ شپ لګوي ناست دي ورسره خبره هغوی سره خبرې هم عبادت دی د دین یوه خبره کوي او دغه کوي بس پوه شي پې وتقدیم ما هو مقدم فی الوجود څلورمه وجه ایاکا ځکه مقدم کا چې ایاکا د دې مدلول ذات د واجب دی او ذات د واجب په وجود کې د ټولو مخلوقاتو نه مقدم دی نو په ذکر کې مقدم کا چې موافقت د ذکر راشي د وجود خارجي سره
په وجود کې ولې مقدم دی ځکه مرتبه د علت ده او د مخلوق مرتبه د معلول د علت مقدمي تبعا نو مقدمي کې وضعا چې موافقت د وجه د تبع سره راشي الکه به پوه شي والتقدیم ما هو مقدم فی الوجود بل مخکې کول د هغه څه دي چې هغه مقدم دی په وجود نو ځکه یا که په نعبدو او په نستعین مخکې پنځم والتنبیه علی تنبیه ورکي اعلی په دې خبره باندې چې ان العابد عبادت کون کې ينبغي مناسبه ده ان يكون چوي نظر قتل د معبود تی اولا و بذات ومنه د معبود ندی عبادت یلکا نعبدو کې عبادت ته او ایاکا کې څوک ده ایاکا په چا دلالت کوي په معبود باندې عبادت د چا کار ده د عابد کار ده د بنده کار دی بنده ته وایي ته به د عبادت نیغ نیغ کې نه ستا نظر به اول پچای معبود باندې چې دا معبود ماله توفیق راکا که معبود توفیق نه وی راکړی نو به عبادت دې کولی شو نو ایاکای ځکه مقدم کا چې د عابد اولنې نظر به پچای په عبادت بنئ ومنه الى العبادت د معبود نه بیا نظر په عبادت شي د معبود نه نظر په عبادت څنګه شي لا من حيث انها عبادت د دې حیثیت نه په عبادت نظر نه کوي چې د عبادت دی او صدرت عنه د دې عابد نه صادر شوی د منځ کوون کینا بل من حيث بلکې د دې حیثیت نه انها نسبه شریفه الی چې دا یو عزتمن نسبت دی الیه دتا ووصله او دا تعلق دی بینه و بین الحق د الله په منځ کې عابد باول نظر پچا کوي په معبود او په عبادت به نظر دی د وجه نه کوي چې دا زما عبادت دی او ما غټ کار وکړو بلکې په عبادت به نظر د دې وجه نه چې دا زما او د رب په منځ کې یو تعلق دی بادشاہ ته سړی ځي او یو تحفه ځان سره ویسي او په هغې تحفې باندې د بادشاہ زبردست یارانه جوړ شي او هغه تحفه د 500 روپۍ خو به د بادشاہ خوښه شو به د سره په یارانه جوړه اوس دې نو د خو ټول سوچ بادشاہ سره دی که نه بادشاہ ته ګوري که نه خو د خپلې تحفې ته خو نه ګوري چې دا ډېر عظیمه تحفه ده د 500 روپو به څه تحفه وي پوه شې پې خو دا تحفه هم ورته ډېره معززه ښکاري ولې ورته معززه ښکاري ځکه د ده او د بادشاه په منځ کې تعلق پې جوړ شوی دی عبادت خو د چا نه صادر شوی دی د عابد نه عابد عبادت ته نه ګوري معبود ته ګوري عبادت ته دې وجې نه ګوري چې دې باندې زما د بادشاه سره تعلق جوړ شوی دی زما د بادشاه په منځ کې دا یو تعلق دی فإن العارف إنما يحق اصوله عارف خدای ته رسیدونکی بنده انما يحق اصوله دې حقدار د رسایۍ د خدای دی خدای ته به اله رسیږي اذا استغرق في ملاحظه جناب القدس چې کله خو مستغرق شي ورننوزي په لحاظ د بارگاه مقدس د خدای کې وغاب عما عداه د خدای نه غیر چې نور څه دي ټولو نه غایب شي ټوله توجه چاته خدای ته مخلوقات نه بالکل ذهن لري شي حتی انه لا یلاحظ نبضه تر دې پورې چې ځان لحاظ هم نه کوي ځان ته هم توجه نشته ولا حالا من احوالها او نه توجه شته هیڅ یو حال ته د احوالو د دنه خپل ځان احوالو ته هم نشته الا من حيث مگر د دې حیثیت نه انها ملاحظه له چې دا ذریعہ ده چاته جناب قدس تا ومنتسبت نسبت ده الیه ده بارگاه مقدسه تا ځان ته او خپل احوال ته هیڅ دغه نشته نظر نشته د یو وجه نه ده چې دا زما او د الله په منځ کې دا احوال یو نسبت ده احوال عبادت یادای ځان نم غایب شي ځانم نویني
ولذالک دی وجنا فضل فضیلت ورکړل شوی ما هغه ستا حق الله عن حبیبی چې الله تعالی حکایت کړی د خپل محبوب نه حيث قال چې ویلی دي لا تحزن ان الله معنا. ابو بکر او نبی علیہ السلام تل هجرت وکاو غار ثور ته لاړل دشمن ورپسې لاړ غار ثور جوړخ د سیده چې بس د غار په خوله کې کافران ودرېد ابو بکر ته کې لګ د شیخ پوت او قتل مو تاویني هغه نیغ نیغ قتل وکنه دې کته او قتل ما تاویني دا خو گیر شو نبی اعظم دا سوی لا تحزن ما فکر من کېږه زما بارک غمجن کېږه ما ان الله معنا الله مونږ سره دی الله مونږ سره دی الکه په پوه شئ شیعاګان وای ابو بکر صدیق ډیر یریده او د ځان فکر ور سره او چې ما ته څه نقصان ورسېد نبی اعظم پروا نه کوله الکه په پوه شئ دا قمقل دی لغت نه خبره دی لا تحزن ورته وای که لا تخف ورته وای یو حزن دی یو خوف دی حزن څه ته وای حزن په پوت ته محبوب راځي حزن په څه راځي په پوت ته محبوب باندې الکه په پوه شئ او خوف کله راځي چې تا ته خپل ضرر رسی لکه موسی علیہ السلام چې امسا واچول اژدها ته جوړ شو نو دی ویرېد چې زما ځان له ضرر ونه رسي خدای ورته لا تخف سنعيدها سیرتها الاولى یریږه ما زرد چې عزت مقشه جوړ کوم لاس ور واچ نو موسی علیہ السلام سره خوف د څه پیدا شه د ځان د ضرر نو هلته لا تخف ورته ویل ابو بکر سره د ځان خوف نو د نبی علیہ السلام یره ور سره لا تخف ورته نه دی ویل لا تحزن ورته کله ځان غم ور سره نه څه ورته ویل نبی علیہ السلام لا تخف ان الله معنا ما یریږه ته د زم نشته الله مونږ سره دی لا تحزن په ما یریږه نبی علیہ السلام ورته ان الله معنا کله کدا د وفاداری انتها ده چې ابو بکر کله کړیو بخاری شریف روایت ته چې لار کې بکله مخ کې ابو بکر کله بروسته شکل به یو طرف ته شکل بل ته نبی سم ته تاسو کدا ولی وای فکر را سره راشي سوچ چې شان بسوک غشه را وره نو زه شاته شمه چې زه ولګېږم ته بچ بیا را سره فکر شي چې خي طرف نشي بیا غ طرف ته شم چې په ما ولګېږي چې ته بچ بیا وایم کده بل طرف نه دشمن راشي او غشه را وره نبی رسام په ولګي زه دې بل طرف ته زر شم چې راشي چې زه په ولګم دا ګوره هغه د مینې انتها د دینه بل خواص نشته تاسو په خبره پوه تاسو په خدای یقین وکړئ چې د دینه خوا بل څه نشته ان الله معنا الله مونږ سره دی د نبی اسلام دی قول ته خدای فضیلت ورکړي علامه حکاه عن کلیمه لکه خدای چې کوم حکایت کړي د خپل کلیم نه موسی علیہ السلام نه حيث قال ان معي ربي سيهدين فرعون ورپسې دی بنی اسرائیل مخ کې دی او مخ له دریاب راغې او دواړه کې نو بنی اسرائیل ورته سوي بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وای منګه خو گیر شو ان لمدرکون گیر شو ځکه دریاب دی سبق کو غړې دی خو بنو شو لشکر راغې بس ختم شو موسی علیہ السلام ته وای کلا ان معي ربي نا منګه گیر نه یو ما سره زما رب دې سيهدين ما تبلار راخی کنا الکه به پوښي دسی ونه ویل ان ربي تقدیم ونکا د نبی اسلام کلام کې خو تقدیم شوی دی کنه ان الله معنا عدلت ان معي ربي الکه تاسو په دې خبره پوه نه شوي کنه د نبی علیہ السلام د قول ته فضیلت حاصل ده د موسی علیہ السلام په دې قول دیم د امت محمدیه او د ابوبکر اعزاز ته پکې د ابوبکر صدیق لوی شان ته پکې اشاره چې امت کې د ابوبکر په شان بل سړی نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روزه د خلافت د ټولو نه زیات حقدار څوک ابوبکر ځکه د علوم د نبوت او د رموز د نبوت د ټولو نه زیات متحمل او رازدار ابوبکر دلیل دا ده ان الله معنا الله مونږ سره نا جمع متکلم ضمیر دی په دې جمع متکلم کې نبی علیہ السلام ابوبکر ځان سره یو ځای الکه په پوښي موسی علیہ السلام سره شپږ لکه بنی اسرائیل و چې د فرعون نو تل وطن پرې خو
موسی علیہ السلام و ان معی ربی. موسی علیہ السلام سره بل څوک نه و چې معنا په ضمیر د جمع کې ځان سره شریک کړی وي. لکه نسبت د نبی علیہ السلام د ابوبکر په منځ کې نسبت اتحادی وو. کم نسبت و؟ هغه چې من تو شدم او تو من شدی، او من جان شدم او تو تن شدی. تا کسی نه گوید که من دیگرم تو دیگری، زه شوم او ته زه شوې. چې څوک ونه وایي چې ته بل څوک یې او زه بل څوک یم، دې ته نسبت اتحادي وایي. د ابوبکر او د نبی علیہ السلام په منځ کې نسبت اتحادي و. وایي ان الله معنا، الله مونږ سره دی، ځان سره جمع. او په شپږ لکه بني اسرائیلو کې داسې څوک نه و چې د موسی علیہ السلام سره نسبت اتحادي چې ورته وایي چې ان معنا ربي، معنا معي ربي وایي. هلکه پرې پوه شئ. هلکه تاسو پرې پوه شئ. وکرر ضمیر، دا بله خبره اوس کوي. دا ضمیر ولې مکرر که مقصد داسې هم پوره کېده. ایاک نعبدو و نستعین، ایاک بلته معتبر وی، تکرار څه فایده شو؟ دی وایي تکرار یې ځکه وکړو ایاک نعبدو و نستعین. ایاک خو د نعبدو نه مخکې دی، نو چا به ویلې دا ایاک په نستعین کې هم معتبر دی خو وروسته دی. نو فایده څه شوه؟ فایده دا شوه چې خاص تا عبادت کوو. نو عبادت به خاص شي د چا پورې؟ د الله پورې. او نستعین ستانه مدد غواړو، خاص به پکې را نشي. ونستعینو کا ستانه مدد غواړو، عبادت به خاص شي. او یا دغه چې کوم د استعانت به د خدای پورې خاص نشي. نو دا ایاکای ځکه بیا مکرر که د نستعین سره چې دا پته ولګي. لکه څنګه چې عبادت د خدای نه غوښتل خاص دي، لکه عبادت چې د الله خاص دی، استعانت هم د خدای نه غوښتل خاص دي. وکرر ضمیر، ضمیر مکرر که للتنسیس چې صراحت وکړي الله په دې چې دی مستعان به دی، مدد غوښتل کېږي به د سره لا غیر نه بل څه. وقدمت العبادت، دا بل اعتراض دی. عبادت په استعانت ولې مقدم کو؟ ایاک نعبدو و ایاک نستعین. دې جواب کوي اول لیتوافق رؤوس الآیه، چې د آیاتونو سرونه سره برابر شي. د آخر د آیت اخرنۍ ټکی دې ته فاصله هم وایي او رأس هم ورته وایي. رؤوس راس ورته ځکه وایي چې په ژوند د انسان په راس دی، او د آیت وجود په څه دی؟ په همدې اخري دی، اخري حرف دی. چې اخري حرف نو آیت معلومیږي که نه پته هم نه لګي، ځکه ورته رؤوس وایي. رؤوس پوه نه شئ. که داسې ویلې ایاک نستعین او ایاک نعبدو، نو رؤوس نه برابرېده. مخکې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین، نو رؤوس سره برابر دي. مخکې اخره کې نون مخکې ته یا، او یا میم مخکې ته یا. دیم ویعلم منه، بل دا خبره د دینه معلومه چې تقدیم د وسیلې په طلب د حاجت ادعا ډیر خرابلون کې د الاجابت مننه تا. چې ته مقصد د خدای نه غواړې، مخکې به څه وسیله پیش کې کړ. یا کنه سین خدای نه مدد غواړي کنه، یا کنه بدو وسیله دی ورته پیش، وسیله د مقصد نه مخکې کا، ځکه یا کنه بدو دی یا کنه سین نه مخکې. دریم دی وی بیزاوی، و چې سره و یا کنه بدو نه د کې لږ غرور راغی چې زه عبادت ما عبادت وکړم، ما وکړم، دا ما وکړو، دا ډېر بد خبره ده. نو یا کنه سین سره دا نشه ختم کړه چې ما وکړو، خو تا نه مدد غواړم، تا په مدد مې وکړه کنه. اقول زویما لما نسب المتکلم، هر کله چې نسبت وکړو متکلم د عبادت الی نفسی ځانتا، او هم ذالکا وهم وکړو د متکلم په دې کار توجها د خوشحالی و اعتدادا او د اعتماد منه ددنا بما پغت یصدرانه چې ددنا صادریږي. فعقبه نورست ورته ذکر کا بقولی دا قول و ایاک نستعین لیدل چې دلالت کوي علی په دې خبره ان العبادت چې عبادت اذن امدارن کې مما هغه سدي لا یتم چې نه پوره کیږي، ولا استتب ولا استقیم نه برابرېږي له دلرا الا بمعونه منه، مگر په مدد د الله نه او توفیق نه په توفیق د خدای. الکه دې څه پوره پوه شئ. څلورم بحث بل ترکیب په ایاک نستعین کې. وقیل چاویلی دل واو للحال، واو په نستعین کې د حال د پاره دی، و ایاک نستعین کې دا واو د حال له. ایاک نعبدو خاص تا عبادت کوم،
په داسې حال کې چې مونږ ستانه مدد غواړو نو یا که نستعین به د هغه ضمیر نه چې کوم نعبدو کې دی د هغې نه به حال شي بیا به معنا داسې شي و ایاک نعبدو مستعینین بکا خاص تا عبادت کوو په داسې حال کې چې مونږ مدد غوښتونکي یو تانا مدد غوښتونکي یو وقرئ یو قرت کې داسې راغلی بکسر النون فیهما ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا لغت د بنی تمیم دی فإنهم یکسرون دوی کسره ورکوي حروف مضارعات ته ما سوا د یانا اذا لم ينسم ما بعدها چې ما بعد د دینه زمانه چې حروف مضارعات نه وروسته زمانه نو دوی کسره ورکوي دا د بنی تمیم لغت دی و ایاک